بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم حسین احمد، تاسو سره د یوټیوب چینل کیوبیک ډیکوریټر پېښور نه. څنګه تاسو ښه؟ ان شاء الله چې روغ جوړ به، خوشاله به او فټ پاټ به. نن تاسو ته موږ ښایو چې په پرده کې رنګونه څنګه اچول کېږي. دا یو ځان له ټریک دی. دا پرده ده، رنګونو والا پرده ده. نن سبا د دې زیات تر مانګ دی چې د پردو کې رنګونه څنګه اچول کېږي. تاسو ته به نن ښایم چې دې پرده کې دا رنګونه څنګه اچول کېږي او د دې ناپ څومره دی. نو راځئ چې د دې په طریقه باندې ځان پوه کړو. خو د دې نه مخکې که تاسو اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ د سبسکرایب کې، لایک کې او د بیل آیکن هغه بټن وهل مه هېروئ چې تاسو زموږ ویډیوګانې بر وخت ملاویږي او تاسو ته ښکلې ښکلې پردې، صوفې، بیډ شیټې هر یو شی زده کوئ. تاسو موږ سره اوسئ. ښه جي، دا د رنګونو والا پرده ده. تاسو ته دې طریقه ښایم چې د دې فارموله څه ده. د دې فارموله دا ده چې دا د دې 4 انچي مونږ بکرم لګولی دی او د هغې نه بعد مونږ په دې کې نشانونه، د دې اهم شیز چې کوم دی نشانونه لګول دي او د دې یو شان راوستل دا ډېر ضروري دي. بل دا رنګونه چې کوم دي دا به جوړه جوړه راولي. یعنی مطلب دا چې 10 به راولي، 12 به راولي، 14 به راولي، 14 به راولي، خو 15 به نه راولي، 9 یا 11 یا 14. مطلب جوړه جوړه چې راځي د دې فارموله دا به جوړه جوړه راولي. راځئ چې دې طریقه زده کړو. ښه جي، دا موږ سره یو پرده ده. په دې کې موږ بکرم لګولې دي، سایډونه به مات کړي دي. دا پرده تیاره شوې ده. اوس په دې کې تاسو ته موږ ښایو چې په دې کې رنګونه څنګه لګي. نو تاسو ته ما مخکې د بکرم د لګولو چل ښوولې، طریقه مې ته ښوولې چې بکرم څنګه لګېږي. نو امید لرم چې تاسو به چل زده کړي وي. اوس ما سره دا سکیل پکار دی او دا انچ ټیپ پکار دی. د دې اولنی سټپ دا دی که نه، دې ځای کې اولنی سټپ دا دی که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا 2 سنټي دی. دا ربره سر نه دلته به زه نشان ولګوم. داسې سنټي دا نشان مو لګولو. دا مونږ لیول دپاره دا کوو چې دا زموږ رنګونه په یو لیول کې راشي. 2 سنټي نشان مې دلته ولګولو، 2 سنټي نشان مې دلته ولګولو او 2 سنټي نشان مې بیا دلته ولګولو. اوس به دا نشانونه موږ خپلو کې یو ځای کړو. دا نشانونه موږ خپلو کې داسې یو ځای کړو. دا لاین جوړ شو جي. دا لاین د موږ د دغه لپاره دی چې دا به موږ په یو ترتیب کې راولو چې ښکته پورته نه وي. دا طریقه ده. ښه جي، په دې کې موږ دا لاین والو په ټوله پرده کې. تاسو ته به دا لاین ښکاري. دا د دې ځای نه د دې سر نه دې ځای پورې 2 سنټي، یعنې د انچ نه لږ شان کم. دا ما لاین چې دا زموږ ته یو لاین جوړ شي. اوس د دې موږ بل مرحله ده چې دلته به زه تقریبا واخلم وړاندې شروع کې 3 انچ. دا د دې فارموله ده چې 3 انچ به دلته ما دغه واخیستلو، دا نشان مې واچولو 3 انچ کې. اوس شپږ انچه به زه فاصله کې زه په دې باندې نشانونه لګوم. 6 انچه، بیا دې خوا 6 انچه، بیا دې خوا 6 انچه. داسې به لګاتار زه په ټوله پرده کې 6 انچه نشان واچوم. 6 انچه به زه نشان واچوم. خو زه به دا کوشش کوم چې دا جوړه جوړه راشي. ښه جي، دا ما ټول پرده باندې نشانونه واچول 6 انچه. دا موږ د جوف راوستلو دپاره یا د جوړې راوستلو دپاره که دا دلته اخره کې بیا موږ له 3 انچ پکار دی چې موږ اخره کې دلته شروع کې 3 انچ پکار دی، اخره کې 3 انچ پکار دی. تاسو به خیال ساتئ چې هلته شروع کې 3 انچ راشي، دلته اخره کې 3 انچ راشي. که بیا تاسو سره یو سوتر نیم کمیږي نو خیر دا لږ وخوځوئ دا نشان. یا د 6 انچ نه یو سوتر کم کې یا د 6 انچ نه یو سوتر زیات کې. دا به تاسو سره بیا جوړه جوړه راشي. ښه جي، دا نشان موږ لګولی دی. اوس ما دا رنګ راغشتی دی. دا زه ګول نشان په دې کې لګوم چې په دې کې دا ګول نشان راشي. دا به د رنګ نشانې په دې به موږ سورې کوو جي. دلته بیا دا دلته مې داسې کېښودلو، تاسو ته دا ښکاري دا ګولایش. دا د رنګ نشان دی چې په دې ځای باندې موږ سورې کوو. کله چې دا په پرده کې ولګي دا ټول ما دغسې لګولی دي. ګورئ ورته په ټوله پرده کې 6 انچه بعد دا ګولایش دا مې ورکړو. ښه جي، دې نه بعد دا کټر دی. دا د سورو دپاره دی، سپیشلي دا سورو دپاره دا کټر دی او دا سټک ما سره دی. دا مې دلته په دې کوړی مې ځان څرګدلی لرګي والا او دا مې دلته داسې دا دغه ستاسو
تیز پکار دی چې ښه تېره شوي وي. دا به زه دې کې سورې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې دا ګل سورې وشو. دا به زه په کینچۍ کټ کوم. ستاسو تر مخې یو څو سورې کوم چې تاسو دې طریقه زده کړئ. دا یو بل هم دا دغه ګولایش د دې په دې ګولایش سره بالکل برابر راولو. دا دغسې کېښوده. دا مې کلک ونیولو. دې نه بعد دا لږ شان ځای چې پاتې وي دا به زه په کینچۍ باندې راکړم. دا ګول سورې په دې کې وشو جي. کټر باندې بعضې نیم ټایم کې ټول مکمل سورې ونه شي. دا لږ شان ځای تاسو بیا په کینچۍ باندې ښه طریقې سره کټ کې راکړم. ګول دغه چې دی کټ شو جي. دا به موږ په ټوله پرده کې داسې سوري وکړو جي. په دې ټول دا کې به داسې سوري وکړو جي. دې کې دا رنګونه موږ لګو. دا رنګ به زه پیشکش سره داسې کولو کړم. دا به ځان ته ټول کولو کړم له اول نه پیشکش سره. د پیشکش په ریسوکه باندې دا کولاویږي. حاجی اوس دا موږ رنګ کولو کړو. د رنګ کې دا دوه طرفونه دي. یو دا طرف دی او یو دا طرف دی. دا کم چې دلته دا دغه لږ تیره شان دی اوچت دی که نه. دا به زه راوالم او داسې به ګیر چاپېره. حاجی اوس دا رنګ دی. یو طرف یې زه ښکته ږدم. دې کې داسې راکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. لاس سره به دا کنارې د دې ښکته کړم. دا سپین بنګړی مې پکې کېښودلو. اوس به زه دا داسې لږ به داسې پریس کړم. دا د رنګ د لګولو طریقه ده جي. دې کې به دا بل راوالم. زه دا به زه د ګوتې سره ګیر چاپېره پریس کړم. بیا به دا بل طرف راوالم. دا به داسې دا ولګېدو جي. اوس به دا بل راوالم جي. ستاسو در مخې به دا ولګوم. ګورئ ورته دا مې داسې د لاس سره راتاو کړلو. بیا مې دا طرف راواخیستلو. دا به داسې لاس پریس کړم. دا ولګېدو جي. یو بل راولم. دا د رنګونو د لګولو طریقه ده جي. حاجی اوس دا رنګونه ټول ولګېدل الحمدلله. دا اوس موږ دا پایپ کې د ورکولو طریقه داسې. دا به دننه ور طرف ته ورماتېږي. دا پایپ کې د اچولو طریقه ده. دا رنګونه موږ دې کې ولګول. دا ستاسو تر مخې پرده تیاره شوه رنګونو والا. دا طریقه ده د رنګونو والا پردې والا چې دې کې دا رنګونه څنګه لګي. دا دې طریقې کار و. تاسو ته موږ وښولو. نو امید لرو چې تاسو به دې نه چل زده کړي وي او پوه شوي پرې. نو تر بله ویډیو پورې تاسو اجازت غواړو. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله مو خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم.